أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا او قسم می دیوی په هواګانو چې الوتن کی دی په نرمۍ سرا. فالعاصفات عصفا او قسم می دیوی په هواګانو هغا چې الوتن کی دی په تیزۍ سرا په شدت سرا. والناشرات نشرا او قسم می دیوی باغ هواګانو چې خورون کی دی وریځو لرا. نشرا په خشان خورولو سرا. فالفارقات فرقا پس قسم می دیوی په هغه هواګانو چې جدا کون کی دی وریځو لرا په جدا کولو سرا. فالملقیات ذکرا پس قسم مدوی په هغه هواګانو چې القا کون کی دی ذکرا د نصیحت یا معنا ده. پس قسم مدوی په هغه پرشتو چې راوړون کی دی ذکرا نصیحت لرا یعنی وحی لرا قرآن پاک لرا. عذرا د پاره د دفع کولو د عذر د ختمولو د بهانو. او نذرا یا د پاره د یری. انما توعدون لواقع بشک هاغه څه چې وعده کولی کیږي ستاسو سره خامخا واقع کیدونکي دي. فاذا النجوم طمست پس هر کله چې ستوري بې نوره کړلی شي. واذا السماء فرجت او هر کله چې اسمان وچولی شي کولو کړلی شي. واذا الجبال نصفت او هر کله چې غرونه روان کړلی شي والوزولی شي. واذا الرسل اقتت او هر کله چې رسولان یا هر کله چې فرشتې اقتت مقرر کړلی شي معین کړلی شي. لأي یوم اجلت دا د کمې ورځې دپاره اجلت ورستوالی کړلی شوی دی تاخیر کړلی شوی دی. لیوم الفصل دپاره د ورځې د فیصلې. وما ادراک ما یوم الفصل او تا ته څه پته ده چې څه ده دا ورځ د فیصلې. ویل یومئذ للمکذبین او هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو دپاره د نه منونکو ورځې د فیصلې لرا. الم نهلک الاولین آیا موږ نه دي هلاک کړي مخکنو خلقو لرا مخکنو امتونو لرا. ثم نتبعهم الاخرین بیا به ورپسې کړو د دوی ورستنو خلقو لرا. كذلك نفعل بالمجرمين هم دقرنگی کار کوو موږ د مجرمانو سرا. ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو چې دا حالات څوک نه مني. الم نخلقکم من ماء مهین آیا موږ نه پیدا کړي تاسو داغه اوبو سپکونا داغه اوبو حقیرنا. فجعلناه فی قرار مکین پس ګرځولی دی موږ دغه اوبو
فی قرار مکین پاغ زید قراری مضبوط کې چې رحم دی الى قدر معلوم تر یو وخت مقرر پوری تر یو نیټه مقرر پوری فقدرنا پس اندازه لګولې د مونږ فنعم القادرون پس سخ اندازه کوونکي یو مونږه ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دے پا دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو الم نجعل الارض کفاتا آیا موږ نه د ګرځولې د ځمکه جمع کوونکې ران غښتونکې احیاء و امواتا ژوندو لرا او مړو لرا وجعلنا فيها رواسي شامخات او ګرځولې دي موږ په دې ځمکه کې غرونو اوچتو لرا غرونو دنګو لرا واسقیناکم ماء فراتا او سکولی دی مونږ په تاسو باندې هغه اوبه خوږې اوبه تند ماتونکې ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دې په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون لاړ شئ تاسو الى ما هاغ عذاب طرف تا كنتم به تكذبون چې تاسو به د هغې تکذیب کولو د هغې نه به مو انکار کولو انطلقوا الى ظل او لاړ شئ تاسو هاغې سوري طرف تا یا هغې لوګي طرف تا ذی ثلاث شعب چې دی خاوند د هغې دریو شاخونو یا دی خاوند د هغې دریو حصو دا کنایه ده د شدت نه لا ذلیل چې نه به وي سوری ورکوونکی سوري والا ولا یغنی من اللهب او نه به بچ کوونکی وي من اللهب د هغې لمبو د اورنا انها ترمی بشرر بشک دغه لمبې د اور ترمی ولیبا بشرر هغې شغلو لرا هغې بسر کو لرا کل قصر چې دی پشان د هغې بنګلو کأنه جمالة صف گویا کی دی دا هغه وخان زیړ ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دې په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو هذا یوم لا ینطقون دا ورځ داسې چې خبرې به نشي کولی دوی ولا یؤذن لهم او نه به اجازت ورکولی کیږي دوی ته فیعتذرون چې عذر پیش کی دوی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دې په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې جمعناکم والاولین چې جمع بکو موږ تاسو لرا او مخکنو امتونو لرا فإن کان لکم کید پس که چرته وي ستاسو د پاره څه تدبیر څه چال د بچ کېدلو
فکیدون پس استعمال کئی دغ تدبیر دغ چال خپل ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دے پا دغ ورز دپار د تکذیب کونکو